بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الهمزة فيه للإنكار واللام مشار بها إلى الناس أو الجنس بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم. چې کله دې ته وویلی شي ایمان راوړی لکه څنګه چې کاملینو راوړی دی نو دی په جواب کې وایي انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې کمقلو ایمان راوړی یا څنګه چې جاهلانو ایمان راوړی. الحمزة فيه للانکار انؤمنو کې حمزه د انکار دپاره یعنی نه راوړو ها داسې ایمان نه راوړو. انؤمنو معنا څه شوله؟ لا نؤمن. پوهېږئ په خبره السفهاء کې الف لام دی نه تا ته وایي واللام دا لام په السفهاء کې مشار بها دې سره اشاره شوې ده الی الناس سته یعنی الف لام د عهد دپاره دي او معهود دکا الناس تی ها دکا پوئیگا بخبر مانا نسمانا اشوالا آیا مونگ ایمان راوڑو کما آمن السفهاء لکا سنگ چی دک کسانو ایمان راوڑے و دک کسان خو سفهاء دی سدی السفهاء کے الف لام عهدی شلو د سفهاء نه مراد دک الناس شلو د دې په خیال پوهېږئ مخکې تذکره راله لکه اویل جنس بأسره اویل بأسره یا پیسېبو الف لام سره اشاره دغې ناس ته نه ده بلکې ټول جنس ته ده ټول پوهېږه په خبره باندې هلته الناس چې کوم راغلی نو د الناس ټول جنس ته اشاره ده. نو آیا مونږ ایمان راوړو نه سمې ووې خطا شوم ښه په لام سره اشاره ده څه ته ناس ته اویل جنس بأسره یا ټول جنس ته سفهاء ته په دنیا کې چې څومره سفهاء دي وهم مندرجون فيه او دوا الناس چې دي دا هم داخل فيه پس کې پدې الناس کې پدې السفهاء کې علی زعمهم د دې په خیال باندې تاسو په نه شولې نه الف لام یا د عهد د پاره شو او معهود الناس شو پوهېږه په خبره باندې او یا جنس شلو الف لام جنسی شلو د السفهاء نه مراد ټول سفهاء د دنیا پوهېږئ په خبره باندې نو لام به د څه دپاره شي د استغراق دپاره دې صورت کې ها څه دپاره به شي دکه نفس جنس خو اخیستلی نه شي لکه آمنه نسبت ورته راغلی نو آمنه نسبت خو تقاضا کوي چې دا کار چا کړی دی نو افراد دي ها وهم مندرجون او دک الناس کم ناس دا کاملین کما آمن الناس والا دی پکی هم داخل شو فیه پس کی پا دی غن جنس تا صفحاو کی خود چا پا خیال اللہ زعمه اے دا منافقانو پا خیال کی دا صحابہ کرام کم چه اللہ تعالی دا حقی ایمان دا د حق معیارو ګرځو کې ایمان راوړی د دې پشان ایمان راوړی پوهېږئ نو دکې خلقو ته دې سووي سفهاء پوهېږئ او دی وی چې دا خلق په دې السفهاء کې دیم داخل دي پوه شولئ په خبره اوس دا خبره کی چې لکه صحابه کرام دا خو ډېر هوښیار خلق و پوهېږئ او ډېر پوهه خلق ته د عقل کاملینو نو دی ورته ولې د صفاحت نسبت وکړو و انما صفهوهم دی ورته نسبت ته صفه وکړلو لاعتقادهم ځکه د دې عقیده دا و د چا د منافقانو فساد رأیهم چې د دې دا رای ښکلی نه ده دا فاسده ده
د دې دا سوچ ښکلی پوهېږئ په خبره باندې ولې ځکه ناجوړه و که نه نو ناجوړه ته خپل عیب هنر ښکاري ښه او د بل هنر ورته عیب ښکاري پوهېږئ په خبره باندې خپل کمال ورته دا خپل عیب ورته کمال ښکاري او د بل کمال ورته عیب ښکاري نو د دې عقیده دا وه چې د دې رایې فایده ښکلی سوچ نه دی پوهېږئ مونږ باره کې خلک وایي که د دې څه د مستقبل سوچ نشته دی دا څه کم عقل خلق دی پوهېږئ او لتحقیر شانهم یا د دې د حال او د شان تحقیر کو سپکاوی کو پوهېږئ او ولې کو ځکه فإن اکثر المؤمنین کانوا فقراء زیات مؤمنان سو او منهم موالي او د دین پکې څه موالیو آزاد کرده غلامان و آزاد شوی غلامان که صہیب و بلال رضی اللہ عنہما اما دی پشان مونگا ایمان روڑ دی حالت تا بوئیگے او للتجلد وعدم المبالات بمن آمن منهم ان فسر الناس بعبداللہ ابن سلام و اشیائه ایک دی تا اولی شی چی ایمان راوڑے سنگ چی ایمان راوڑے خلقو نا خلقو نا مراد ستاسو دا خلق چی دے ستاسو قبیلے والا عبداللہ ابن سلام سیم دے یا دا نور ملگری دے علتا پرون منگا ہوئی کا ندی سووی منگا دی پشان ایمان راوڑو پا منگ کی دا خلق کم اقل لے نو دلتا تجلد خکارکی خواہ پل جرعت خکارکی ویگا و خبر آبانے او وی زمونگ دی پا ایمان پروا نشتے که دی زی زمونگ نجوزی دی کنا ویگا و خبر آبانے نا اول التجلدی یا دا خبر دا تجلد دا پارا کڑی خپل جلادت خکارکی اظہار شجاعت وعدم المبالات او نا پروا خکارکی فیستے چی زمونگ پروا نشتے دے بمن آمن پا آغا چاچی ایمان راوڑے منهم دا دید په مونږ کې چې ایمان راوړی زموږ په دې څه پروا دا کله ان فسر الناس کدا هغه الناس تفسیر وکړلی شي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د هغه په اشیاء او ملګرو باندې پوه شولی د تسبیح یا په دې بنیاد کو چې رای د هغې فاسده ګڼله یا په دې بنیاد چې هغه کمزور یو غریبانانو جو حالت یې ورله سپک او یا په دې بنیاد چې خپل ملګریو خپل قبیله والا خپل خاندان والا نو باغی پروا نه ساتله پوهېږئ به هم کدی زمونږ نزی جویزي دي صفحه څه ته ویلې کېږي خفة و سخافة رأی صفحه ویلې کېږي خفة د پاسه لیکلي ای فی البدن او فی المقال پوهېږئ د چا په وجود کې سپکوالی دی سپک وجود ښه یا یې وینا سپکوي ښه پوهېږئ معنی وزن درونوالی وسخافتو او د رأی نریوالی تا اشاره ده صفحه څه ته ویلې کېږي چې رأی نری معنی مضبوط رأی او د دواړو یقتضیه ما د دواړو تقاضا چې کېږي نو نقصان العقل کې ښه ستا وینا چې کمزوري ستا وینا چې سپکوي ستا رأی چې سخیف او رقیق او باریک نو دا د نقصان العقل تقاضا یې پوهېږئ چې ستا عقل څه دی نقصانی دے کہ عقل برابر ہوئے نستا وینا بدرنوا استا رائے بدرنوا بیا والحلم یقابلہ او دا دے مقابل حلم راضی خواہ سرازی حلم بردبار پوئے گا بخبر آبانی اخیار او دا حلم مقتضی چی دین آغا زیادت العقل لے ہاں چی عقل سے واو دے بحلیم و بردبار بھئی ہاں سوئی الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون رد دا رد کی جدید دی وینا ومبالغه فی تجهیلهم او د دې په جاهل ګرځولو کې په سفیه ګرځولو کې سکی اداولی فان الجاهل بجهل افیس چې کم سړی په خپل جهل هم نه پوهیږي او یو سړی جاهل دی د واقع او د نفس الامر نه چې دا خبره خود سي ده او د فتح نشته دی یو په دین نه پوهیږي چې زه جاهل یم زه سیم او زما جهل شته دی پوهیږي به خبره باندې ها د دې ته جهل
مرکب وای او دا جاهل مرکبه ده ها دو جهلونه پکې راغلي یو پوهیږي نه یو په خپل نه پوهی هم نه پوهیږي به خبره بل دا خبره الجازم على خلاف ما هو الواقع الجازم او دی جازمی په خلاف د ما هو الواقع باندې اپی سبو په یو سیز نه پوهیږي په دې خپل پوهی باندې هم نه پوهیږي او دا جهل دا طرف نه دی په دې کلک ولاړی په دې پوه شولې به خبره لکه ال د دې ښکارا ولاړ دی او ته نه دی ولاړ پوهیږي نه دی نو ستا جهل راغی او بیا وای زه جاهل نه یم نه دی ولاړ په دې خپل جهل مو او بیا په دې نو درېدو کلک ولاړ چې نو درېدو احتمال نه سره نشته دی نه پوهیږي نو الجازم على خلاف ما هو الواقع نو وګوره صفحه دي او دی نسبت چاته کی صحابه کرامو ته بیا په خپل جهالم نه پوهیږي او نه پوهیدل څنګه چې کلک فیصدي ولاړ پوهیږي به خبره باندې ها کلک فی ولاړ دي تاسو پوه شئ نو دا کس چې جاهلی په خپل جهل او د جهل سره سره جازمی علی خلاف ما هو الواقع نو دا کس اعظم دلالتا ډیر لوی گمراه دی و اتم جهالتا او د جهالت ډیر تمام دی ها ادا چانه من المتوقف دا هغه کس نه چې هغه سکی توقف کی خو المعترف بجهله په خپل جهل سکی جاهل دی پوهیږي نه پوهیږم ها په دې پوهیږي چې نه پوهیږم او توقف کړی دی یو طرف او بل طرف ته دغه نه کیک لکواله نو دا کس د جهالت کم دی د زوال والده کی دی شي دا زائل شي فانه ربما يعذر دې کله کله پیسه معذور او غنل شي خلک وي ابن پوهیږي ها او دې بل توي دې خو آرامي دي نه پوهیږي او د قصد ایدان دغه کړي دي کلک ته باندې پوهیدو باندې وينفعه الآيات ودته آیاتنا والنذر او دته بيرون کی سور کی نفع ځکه دله خلق دغه فکار دی خو پوهیږي چې په په جهل یا مجبور او وګرځي کنه او اول وی زره سره نافیس او د خلق راوي خولې شي خو چې بزور ځانو دکی ها هغه نشه راوي خولې پوهیږي به خبره باندې هغه وی زه د یم نه مسله راوي ښه پوهیږي به خبره باندې وانما فصلت الايه بلا يعلمون والتي قبلها بلا مخکې وی د دې شعور نشته او وسوای د دې علم نشته نه چې علم نشته نه پیسه صرف دومره قدر شوله چې انسانان دي خو نه پوه دي او لا يشعرون معنا دا چې شعور نشته څه مطلب د سره انسانان نه دي ساروي دي ښه پوهیږي نو ترقی د ادنا نه اعلی تکیږي نو لا يشعرون رستو معلومه دل ولا يعلمون اول وی بس انسانان دي خو نه پوهیږي ها اوس بل هم ازل پکار دا سه انداز چې سره به هي ساروي دي ها او خبر لا يشعرون مخکرا لا يعلمون او ترقی د ادنا نه اعلی تکیږي او دلته دغه خلاف او شول تاسو وای خلاف اصل نقطه واړي نقطه بیانې دا آیات کریمه دا فصلت الايه د دې فاصله وګرځولې شولا فاصله ویل کیږي اخر الایات فلا يعلمون سره د مخکنی آیات فلا دا ولي لانه اکثر اتباقا بذكر الصف دي کې فی د بدی یو قسم دی پکې صنعت اتباق ورته وایي صنعت اتباق ورته نو دلته غافي سب صنعت اتباق دا سیوا ده ها اپی سب تر اولګي دوه معناګانې چې د یو بل مقابلها غيو جمله کې راوړي ها لکه ولکم فی القصاص حیات ستاسو د لپاره په قصاص کې څه ده لکه قصاص خو وجل او حیات خو
ژوند دی. نو دا څنګه پوهېږئ؟ نو دې ته صنعت اتباق وایي. ها نو دلته وګورئ، دلته مخکې صفحه راغی که نه، او لیکن لا یعلمون کې څه راغی؟ علم راغی. نو صفحه او علم حفیظ صاحب دا د یو بل مقابل دی که نه دی؟ نو ما ته ګورئ، د صفحې او د شعورم د یو بل سره څه دی؟ د صفحې او د شعورم د یو بل سره اتفاق دی. پوهېږئ؟ خو د صفحې او د علم د یو بل سره اتفاق سیوا دی. څه دی؟ نه پوهېږئ په خبره باندې. ځکه صفحه څه ته ویلې کېږي؟ عدم العلم ته، او علم جو علم شو. او شعور هو ویلې کېږي ادراک بالحواس ته. پوهېږئ؟ شعور څه ته ویلې کېږي؟ لکه دلته لا یشعرون ویلې وی، نه صفحه معنا عدم علم او د شعور معنا به علم نو، د حواس ادراک په، د محسوسات ادراک په، نه د یو بل سره اتفاق برابر ډېر نه راتللو. تاسو پوه شئ په خبره باندې. صفحه متضمنه د جهل لره، لان کې سفیه دی معنی جاهل دی، او لا یعلمون کې سره راغی علم راغی. نه علم او جهل د یو بل سره ډېر لګي. پوهېږئ؟ په نسبت ته څه باندې؟ د علم او د شعور او د صفحې د دې د یو بل سره دوره دغه. نو ګوره ورته لأنه اکثر اتفاقا، ځکه لا یعلمون دا ډېر زیات اتفاق لري د چا سره؟ د تذکرې د صفحې سره. دا یوه وجه شوله، دا یوه. او دویمه وجه پیسې دلته خبره ټوله د دین خبره ده، ایمان راوړي. پوهېږئ؟ او د حق او د باطل خبره ده، ایمان حق دی او د دې د منافقت باطل دی. ها پوهېږئ؟ نو دا ټول څیزونه داسې دي چې پیسې دا فکر او سوچ غواړي. نو د دې سره علم مناسب دی. او هغه واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یا خو جنګونه جوړول دي او رکې ورانې کول دي. پوهېږئ؟ نو هغه خو شعور والا چې صرف د شعور خاوني ناغم هغه څیزونه پیژني. ها نو مخکې آیات کریمه کې چې کوم څه ذکر دي نو هغه د محسوساتو نه دي، د هغې سره شعور مناسب. او دې آیات کریمه کې چې څه دي نو دا د معلوماتو نه دي، نو د دې سره لا یعلمون. ولأن الوقوف بل دا خبره چې ستا علم راتلل په امر د دین باندې، او ستا تمیز راتلل د حق او د باطل منځ کې، دا مما د هغه سندي یفتقر چې د دې کې حاجت راځي نظر او ستا تفکر. وامن هغه لومبي آیات کې وما فيه من الفتن والفساد، کم فتنه او فسادونه چې دي کې، فانما يدرك بادنى تفتن وتامل. هغه بلک سوچ سره هم سکیږي او سوچ په پس کې وکي پیما فحبس کې یشاهد من اقوالهم وافعالهم. بس دې وینا ته وګورئ، ته به ولک استاد دې وینا نه دورانه معلومي او استاد دې عمل نه دورانه معلومیږي. او دلته د حق او د باطل منځ کې تمیز یا د امور دینیه او بارکه تا ته وقوف او علم دا سيزونه سوالي سوچ او فکر. نو التسشلو لا يشعرون. او دلته دا دو وجه د خلاف اصل ویلې. ها